ها بیا د حضرت عمر رضی الله عنه شهادت واقع ته کوم ګورو. حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ بازار کې روان دي، فیروز ابلولو المجوسی ور سره ملاو شو. غور ته وی اے عمر زما آقا مغیره بن شعبه رضی الله تعالی عنہ ما سره ظلم کوي، ما نه هر میاشتې سالور دهم اخلي او دا ما سره ظلم دی. حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ تاسو کوي تا کار بازار کې څه دی؟ غور ته زه ترکان هم یم لوهار هم یم ورته ستا ډیر ښه نو کاری دا ستا ډیر ښه کاروبار دی، ته سالور درهم یا 2 درهم مختلف روایتونی کدا ور کې تا باندې بوج نه دی. دی وخت کې فیروز ابلو مجوسی د ذهن کې انتقامی جذبه پیدا شو. حضرت عمر رضی الله عنه سار مستر وزي صفونه جوړ شو، صفونه درست کې دون پس دی وخت کې فیروز ځان سره یو خنجر راوالي او داسې خنجر دی چې ادوارو طرف ته سوکی دي او بیا هغه صدر کې ځان سره خنجر دنه راوړي. کله چې صفونه برابر شي حضرت عمر رضی الله عنه په موږ باندې ودرېږي، الله اکبر سبحانك اللهم وبحمدك دا وی الحمدلله رب العالمین شروع کی. دغه فیروز راشي د رسول د حضرت عمر رضی الله عنه په سینې باندې شپږ حمله شپږ واره وکي. یو روایت کې 3 حمله، بل روایت کې شپږ حمله، بعض روایتونو کې دینه هم زیاتی. حضرت عمر رضی الله عنه په سینې باندې خنجر وخړو، په کلمو باندې هم خنجر وخړو. حضرت عمر رضی الله عنه سمکه تر غرزیدونه مخکې رسول حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی الله عنه ولاړو، غیر اوس په خپل ځای باندې ودرولو. حضرت عمر رضی الله عنه په سمکه باندې پریوتو. حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی الله عنه د موس پورا کو. هغه بعد حضرت عمر رضی الله عنه کور ته راوستل شو، بیا شي ور باندې راغلی دي. خپل بچي حضرت عبدالله بن عمر رضی الله عنه ته پوس کوي ما باندې خنجر گزارونه چا کړی دي؟ ورته فیروز ابلولو المجوسی په تا باندې گزارونه کړی دي. حضرت عمر رضی الله عنه فرمایلو الحمدلله زدا الله حمد ادا کوم، زدا الله شکر ادا کوم چې ما باندې داسې سړی حمله کړي چې هغه د اسلام مدعی نه دی، هغه د اسلام دوا نه ده کړي. بیا چې کله ورته هغه طبيب را وسرستل شي هغه ورته پی ورکی، هغه پی دی کلمو باندې روزي. ا طبيب ورته وي ته خپل وصیت هم وکا، تا چې کمی خبر دی غه هم پورا کا، زمونږ د حساب کتاب مطابق ته ژوندې نشي پاتې کیده. حضرت عمر رضی الله عنه بیا عبد الله بن عمر رضی الله عنه راغواړي، هغه ته وایي چې حضرت عائشه رضی الله عنها ته ورشي او هغه ته زما طرف نه دا درخواست وکي چې تا کم حجره کې د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم قبر مبارک جوړ شوی دی، بیا سره د ستاپلار حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه قبر جوړ شوی. زه دا غواړم چې زما قبر هم د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم په کې جوړ شي. ته د حضرت عائشه نه اجازه راواله. حضرت عبد الله بن عمر رضی الله عنه حضرت عائشه خدمت کې حاضرېږي، ورته یې عائشه ما د حضرت خپل پلار حضرت عمر فاروق رضی الله عنه طرف نه یو درخواست درته راوړی دی. هغه درخواست دا دی زما پلار خواهش دا دی چې د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم په کې دفن شي. آیا ته ورته خپل حجرې کې اجازه ورکې کنه ورکې؟ حضرت عائشه رضی الله عنها ورته فرمایي چې دا ځای ما ځان د پر پرې خودلو، خو زه په خپل ځان باندې عمر فاروق ته ترجیح ورکوم، خیر دغه دغه ځای کې دفن کړل شي. حضرت عبد الله بن عمر رضی الله عنه کله واپس راشي، حضرت عبد الله بن عمر رضی الله عنه فرمایي چې ما د خپل پلار سر خپل غیږ کې خودلو. دغه حضرت عمر رضی الله عنه ماته دا وایي چې بچي ما د سر پسمه کې باندې کېدا چې کله ما تاسو کې باندې سر کې خودلو. حضرت عمر رضی الله عنه په دسمه کې باندې مخ ومغلو، دغه طرف هم خړ شو، به د خټه راوسته ګیره هم خړکا او بیا ماته وایي ای بچیا ما خبردار چې کله زه وفات شم ما مخ صفانه کې ما ګیره نه ګرځې لري نه کې، زه الله په مخ کې داسې ودرېدل غواړم چې ما مخ خړ پړوي، الله په ما باندې رحم وکړي او الله ما جنت ته داخل کړي. دا هغه عمر دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته خوشخبری ورکړي عمر فی الجنه، عمر فی الجنه، عمر فی الجنه. عمر هغه شخصیت دی چې هغه باندې جنت واجب شوی دی. دغه جذبه ده دی خپل مخې خاور سره خړ کو چې زه الله مخې ته حاضرېږم زما مخ خړوي، الله په ما باندې رحم وکړي، زما د جنت فیصله وکړي. بیا حضرت عمر رضی الله عنه خپل بچی ته دا فرمایي زه چې کله وفات شم ما جنازه اوچته کړې شي، بیا به دا جنازه د حضرت عائشه رضی الله عنها کور مخې ته کېده، بیا به د حضرت عائشه نه دوباره بیا تاسو کې چې آیا عمر ته اجازه شته کسا اجره کې د دفن اجازه وي دا به دفن کېږي په تاسو اجره کې، او که اجازه نه وي بیا به بن جنت البقیع کې دا دفن کېږي. ولی کې دې شي زما ژوندون باندې حضرت عائشه رضی الله عنها زمانه شرم کړې وي، ما ته اجازه تر کړې وي زه چې کله دنیا نه انتقال وکم بیا به حضرت عائشه رضی الله عنها خپل حضرت خبر وکي. حضرت عمر رضی الله عنه جنازه اوچته شو چې کله د حضرت عائشه رضی الله عنها کور ته کې مخې ته کې خدای شو. حضرت عائشه نه حضرت عبد الله بن عمر رضی الله عنه دوباره ته پوښتنه کوي چې عائشه ما ته پلار دا هم ویلو چې کله زما جنازه اوچته شي بیا به حضرت عائشه نه دوباره بیا ته پوښتنه کچری د ستا اجره کې د دفن اجازه وي، خیر دې زما دفن کړل شم کریمه جنازه د زما تدفین د جنت البقیع کې وکړې شي. حضرت عائشه رضی الله عنها تو فرمایلو چې ای بچیا ما کم اعلان د حضرت عمر فاروق رضی الله عنه زندگی کې کړو هغه اعلان زما اوسوم دی د حضرت عمر رضی الله عنه قبر به د زما دی حجره کې جوړیږي او زما ته قبر ته ځای ملاو نشو اس خبره نه ده. ها کم سلورم ځای خالی دی دلته کې به حضرت عیسی علیه السلام دفن کیږي. حضرت عمر رضی الله عنه جنازه حضرت صہیب رضی الله عنه وکا اور د دې د کفن د قبر ته کوزیدو ذمہ داری حضرت طلحه رضی الله عنه، حضرت زبیر رضی الله عنه، حضرت علی رضی الله عنه، حضرت عثمان رضی الله عنه، حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی الله عنه، حضرت سعد بن ابي وقاص رضی الله عنه دوی قبر ته کوز کړو. یو روشن چراغ یو داسې زندگی چې مثالی زندگی وا غا دنیا نه تشریف یوړو. ها خو دغه تشریف ورلو سره دا مطلب نه دی، هغه تاریخ ژوندې دی، دغه سیرت ژوندې دی، دغه صورت ژوندې
ژوند دی دغه غیرت ژوند دی دغه جهاد ژوند دی 22 लाख مربع میل په ځمکه باندې حکومت کړی دی مثالي حکومتي کړی دی ای زما مسلمانانو نن دې په برکته مجلس کې د برونکه محفل کې زه تاسو نه یو مطالبه کوم چې موږ تاسو ته پکار ده چې حضرت عمر فاروق رضی الله عنه سیرت او صورت دغه تاریخ مطالعه کول پکار دي او صبر موږ مطالعه نه د کړي دا زموږ تاسو کو تهیدا کبه مطالعه نشي کوي بیا به د مشان علما سره کینی دینه به تاسو کې ماته د حضرت عمر عظمت بیان کا ماته د حضرت ابوبکر صدیق عظمت بیان کا ماته د علی عثمان معاویه رضی الله تعالی عنہ اجمعین د عظمت بیان کا کله د صحابه کرامو عظمت ته مخې تراشي بیا به ستاسو ژوندۍ کې انقلاب رسی